نن په مہر کې موږ څه وکړو یا خو دونه مقرر کو چې د سر نم د ورکولو اراده نه وي ځکه دا خبره کوو پلار سره د جینۍ وکړو چې موږ به مهر لیکو خو 10 تولې خو کوو به 15 دا 10 به ځکه لیکو چې دلته د کاکا بچي 10 تولې کړي نو بیا هم د هغې سره غوږ پرېکړی کېږي او مړی وبې کوله په قلاره ډېر خلک وایي مړی ښځې له چا مهر ورکړی دې کم ځای کې غوښتی دی علما ناست دي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک په دې نیت باندې مهر مقرر کړي چې د ورکولو اراده نه وي چې مړه ورمو کو ټیک ته او که نه وه نو چا غوښتی دی حضور علیه السلام فرمایي دا نکاح والا مسلمان به قیامت کې د زانیانو په صف کې ولاړ اوس دا احتیاط نشته دی زمونږ په واده کې ځکه د واده تپوس موږ د مفتی صاحب مولوي صاحب نه کوو دا موږ د دنیا د رسم و رواج نه کوو چې هغه فلانکۍ پکې څه کړي وو دا به زم کوم اگر که دغه د عیسایانو رسم یې حکم یې ونه کړه نو بیا خو وایي چې تربور د تربور نه کم یې غوږ یې د پرې کولو دی دا وایو که نه وایو مسلمانانو اوس دا خبره یوه ده لیکن ما او تا پې د ایمان په حیثیت کم ځای ته کوشو دا اسلام یوازې مونځ نه دی مسلمانانو ګورئ دا یوازې روژه نه ده دا یوازې زکات نه دی اسلام د جمیع ژوند نوم دی مونږ وایو مړه دا اسلام په ټوپۍ کې خو نشته اسلام په ګیره کې خو نشته او بیا په دې موقع باندې خو خلک وایي مړه واده وایي په ډول سورنا خوند کوي او مړی په ژړا خوند کوي اډو چا پسې وی ونه جړل د ټول په خوشاله و چې مړ شو او چې واده داسې وشي لکه دا نن چې څنګه دی بس وی واده وشو خو کیدای شي چې دوی په خاندان کې چېرته مړی به شوی سی پکې اډو نه کړه چې د کم غریب وس نه کیږي چې ډېر بې وسه غریبي نو کم از کم د دې ټیپ وس اوس خو ټیپ ختم شوی دا شی پیدا شوی او بس یو غټ غونډې ډک وله راوړي هلته به د روپۍ وس نه کیږي او دی به د خدای د غټ ډک به والي د واده دپاره نو پای کې به لاړ شي نو ګانې ور واچوي نو ټوله شپه ورته بیا د مسلمان ښځه او د مسلمان لور او د مسلمان نوسۍ ګډي د مسلمان کم مسلمان چې په سب کې اول ولاړي کم مسلمان چې دا دعوه کوي چې زما نه بل غټ کلک مسلمان نشته د دغې مسلمان لور دا سرتور سر تاویږي په ده باندې په دغې جینۍ باندې الله او جمیع مخلوقات لعنت وایي دغه ښځه د ډیرو سړو په منځ کې ګډیږي چې د دغې سړي د دې سره نکاح کیږي لعن الناظر والمنظور الی دې دواړو باندې لعنت لیږلی کیږي لیکن زمونږ د مسلمان طبیعت چرته خراب نشو وړه کې هم چرته درد پیدا نشو اوس حضور علیه السلام حضرت علی صاحب ته وایي تا سره څه دي دا نه چې لور در کوم خو ګورئ خامخا به وله دونه کالی کې لور در کوم خو خامخا به پسې دا لیکې لور در کوم خو ګورئ دا به هم کې او دا به هم کې هغه غریب دونه مجبوره کو که انکار کوي نو بې پوزه په خاندان کې پرېکړې کېږي چې شوي جینۍ پرېخوا نو بس بیا وله لګیایي نو کله د خور نه لوپټه راتښتئ د میراث دې بچي له پې واده پوره کوي کله د یتیم د خولې نه نوڼۍ راکاږي کله د رشوت صادر کور ته راوړي کله د سود راوړي او کله د حرامو راوړي کله د غلا راوړي او کله د څه راوړي اوس دا یوه خبره به پوره کوي حضرت علی صاحب ورته وایي جي ما سره یوه زغره ده حضور علیه السلام ورته وایي لاړ شه د دې قیمت ولګوه دا په 500 دراهمو باندې خرڅه شوه پیغمبر علیه السلام دغه روپۍ څه راوړې سی ام هانی رضی الله تعالی عنها له ورکړې چې دا واخله ویسه بازار ته ورشه د ښځو د ضرورت جامې راوړه دا نه چې دی د شمو جامې دي او دی د ډولۍ دي او دی د دویمې ورځې دي او دی د درېمې دي دا چې په اومه راځي دا باچئ او چې دا ځي دا باچئ بیا به ټول عمر دا جامې ناچئ اگر چې دغه جامې یوه جوړه په 80,000 روپۍ ولې نه موږ ځان تباه و برباد په دې رسم و رواج باندې که
دا رسمونه او رواجونه تی وباسئ. واده دون آسان دی، یقینا د واده نه بل آسان سیز نشته دی.